بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. قدرمنو او درنو کتونکو، کله چې د کمراټ د نوم راشي چاته ویل که زم کمراټ ته نو ډېر خوشحاله شي، لکه مزو لځی وي، ډېر چکر لځی، لکه ډېر زیات ښکلي ځای دی، لکه مزې دې وکړې، ډېر ښکلي ښکلي جملې به اورې. تقریبا د پېښور نه چې راځې نو د شپږ غنټې سفر دی، بیا به دلته راورسې او د دې بیا یو ځای راځي په اپر دیر کې پاتراک. او زه به تاسو ته راپورټ لږ وښیم. د پاتراک د جنرال بس سټینډ ته چې کله تاسو بیا راورسې نو د دې نه بیا دوه لارې دي. یو لار داسې کمراټ ته ځي چې د هغې روډ هم ډېر زیات خراب دی، او یو بل روډ دی چې اوس په دې باندې موږ اوس مزل هم کوو چې په هغې باندې یو شپږ کلي دي، او دا د 15 کیلومتره یو داسې سړک دی چې دا د دې ځای د خلکو داسې امتحان اخلي چې دغه امتحان په انساني ژوند ختمیږي. دغه امتحان او دغه ازمیښت دومره سخت دی چې دا د انساني ژوند په لاشونو باندې ختمیږي. دلته کې لاتعداد اکسیډنټ وشو ځکه چې روډ ډېر زیات خراب دی. ما خو صرف د پروګرام صرف هغه اوپننګ مې وکړو، نور چې څه دي نو هغه به زما خیال چې لفظونو کې د بیانولو ضرورت نه، عملي د هغې شکل تاسو ته ښیم چې نوم د کمراټ راشي تاسو به څه سوچ کوئ، خو یقیني خبره دا ده چې هسې به جنتي خو د تلو لار ورته نشته. بسم الله کوو، راځئ ما سره. سهاده پورې خدا ګاډي تللی شي، د هغې نه پس بیا د دوی وینا ده چې 4x4 ګاډي دي، بیا به موږ هغې کې خیجو. د سفر موږ بسم الله کوو. شینکې ښکلې نظارې، ښکلې چینې، خو یقین په خدای وکړئ چې دا د اوسېدو ځای نه دی. تاسو به حیران چې پښتانه په جنت کې ژوند کوي، خو دا چې کوم ژوند دوی د ژوند په نامه تېروي دا یو عذاب دی. د دې عذاب څه پاڼې تاسو ته لوستل غواړم د عام ولس ته د کیمرې له کبله. نو راځئ موږ سره د سفر آغاز کوو. دا حلقه PK10 دی د اپر دیر په ګوالدی کلي په سر جوړ شوی د لرګو دا پل د یوسف جان پتک باندې هم جول خوري. د لرګو نه جوړ شوی دا پل د یوسف جان پتک باندې هم جول کوي. د دې ځای نه منظمه واش شته، نه د دې خلکو څه حقوق شته. د دې نه اخوا چې کوم شپږ کلي دي، د چې کوم 40-50 هزار خلک دي، د هغې هم په ژوند باندې څه حق نشته. د یو پوخ پل ضرورت هم شته، خو د ما خیال دی چې د دې ځای چې کوم MPs دي د هغې بیا دا ترجیحاتو کې شامل دي. حالانکه که زه دا مایک د دې پل نه هغه غاړې یو وګړي ته دا مایک مخکې کړم نو هغه هم د روډ دغه جړا کوي. سفر لا جاري دی. د ګولدۍ د دغه لرګو دا پل لږ کراس کوو، مخکې ځو، او مخکې هم چې خلک کم ژوند تېري هم تاسو ته په ګوته کوو. خلک وایي چې د سیلګرۍ دپاره ښه ځای دی. ځای خو ښه دی وروره، خو راتګ لارې نشته. سفر لا جاري دی. راځئ موږ سره. قدرمنو دا لرګو دا پل مونږ کراس که، او اوس د ګوالدۍ چې کوم علاقه د کلی ختم شو، د دې نه پس دا یو سړک چې زه اوس تاسو ته ښودل غواړم، څه منځه پورې به دا غواګې ځي. د هغې نه پس په دا غواګې بیا موږ پرېږدو، او ولته کې بیا چې ته 4 ویل ډرایو چې کوم ګاډي چې کوم ته موږ ویګو وایو، غټ جیپان وایو، هغې کې به بیا موږ کینو او بیا به موږ مخکې ځو. دا چې کوم سړک دی دی خلک خوري،
دا چې کوم سړک دی دا سورلې خوري، دا چې کوم سړک دی دا د جنت د اوسیدونکي خوري. دا سړک په څه ځایونو کې دومره خطرناک دی چې داسې کال نه وي چې د اکسیډنټ دلته کېږي نه او ګاډي دې سیند ته غورځېږي نه. دلته کې لا تعداده کونډې روټو کې دی او لا تعداده ماشومان یتیمانان شو صرف او صرف د دې روډ د نه جوړېدو له کبله. دا سفر اوس په صحیح معنو کې سٹارټ کېږي. السلام علیکم. تاسو هم د دې علاقې یاره جناب د دې علاقې او جی بالکل د دې اوسیدونکي د دې ځای خو نه اوسېږو د دې علاقې خو اوسېږو دلته خال کې. دا روډ ډېر زیات خراب دی یاره بې انتهایي خراب دی، خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی. او بل د دې غاړه په دې غاړه ټریفک نشته. دا د کم ګاډي کې چې کسان ناست دي دی غالبا د 2-3 غنټو په دغه ځای کې ناست وو، ګاډی ورته نه میلاوي. اوس موږ دا ګاډی وینځو، څاروي م راوستي او اوس روان یو. بس دلته چې کله مریض راشي نو بیا څه کوي؟ ډېر غټ تکلیف تاسو په خپله نه دا ګاډی دا دیکې وي او دا په یو کاڼي خېږي په بل کوزي. دې ځنې چې ته مریض بوتلې دي ویسترې دي چې ته اتفاق شوی دی که یاره بس دا خو په هر حال باندې دا ډېر شه دسې شو دی. اوس بل اوس په دې کې دومره حادثه شو ده چې یو ماشوم باندې یو زنانه بیماره وه او هغه په دې کندو کپر راکوزوله نو هغه وفات شوې ده. نن درېیمه ورځ ده. یعنی ماشوم بیمار و په دې روډ راتلنو په حق باندې ورسېد. بالکل جی بالکل صحیح ده صحیح ده. ډېره مهرباني زه الله هم په خیر باندې بوځئ جي. ډېره شکریه، ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو څنګه یاست؟ جی خیر. حالا بچی ما پیژنې؟ ها یوسف جان. او څنګه نانا سره رواني؟ ها چېرته ځئ؟ پاتراک ته. ته ځئ. ښه دا موږ رالو چې د باره نه او دا خو من د میډیا هم ډېر سخت شکرګزار یو چې د په دې سخت وخت کې په دې دومره شارټ ټایم کې تاسو میډیا من ته ټایم راکړه او رالې زموږ د دې علاقې ویزټ زموږ مواصلاتي نظام چې کوم دی دلته بالکل د نش برابر دی. په دې کې هم باندې په تیر حکومتونو موجوده حکومتونه راغلي صرف زموږ د عوامو نه روډونه اخیستي دي او صرف چې اوټ والي نو بیا د اوټ نه بعد زموږ د علاقه پاسمانده ساتلی شوې ده. روډ دونه خراب دا بالکل دا د نش برابر دی. دا عوام چې کوم دی دا روډ آپ کې مدد آپ کې تحت چلی او د دې او روډ نور تاسو چې پورته څومره لاړ شئ زموږ چې څومره ډیلیوري کیسونه راشي یا زموږ په دې علاقه کې یو پیشنټ یو هغه چې من بازار ته رسو نو دا رسېدو نه مخکې دغه ډیټ شوی او هغه بیا په خدای پاک رسېدلی. دویمه خبره دا چې زموږ د دې روډ د بجلۍ د ټولو مسلې حال چې کوم دی دا تاسو راوباسئ، دا ارباب اقتدار ته ورسوئ او دا زموږ د عوام دا ینګ جنریشن دا په دې عهد او دا په دې اراده باندې راوچر شوی دی چې مخکینی حکومتونو او مخکینی سیاستدانانو مونږ لوټلي او ان شاء الله د دې نه بعد به من د خپل حق دپاره جنګ کوو او که کوم سړی من ته خپل حق نه راکوي نو زموږ مر پکار دی خو من به خپل حق دغه کوو. من به د خپل حق نه چېرته وروستي نه شو. تاسو روانې زموږ د دې علاقې ویزټ وکړئ، ټول مشرانو نه پکې زموږ تپوس وکړئ، زموږ د علاقې سپین روبي نه تپوس وکړئ او من خصوصا د مرکزي او د صوبایي حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې مخکینی حکومتونه به راله د زموږ مختلفو پارټو والا به من ته دا بهانې جوړولې چېرې په مرکز کې د یو پارټۍ حکومت دی، په صوبه کې د بلې پارټۍ حکومت دی. و چې موجوده حکمران دی من د هغه نه دا مطالبه کوو د پاکستان تحریک انصاف نه چې په مرکز کې هم ستا حکومت دی، په صوبه کې پی کې هم چیف منسټر ستا دی او دا چیف منسټر چې کومه دی دا د بل ځای نه دی، دا زموږ د دې ملاکنډ ډویژن دی او دا د دې ملاکنډ ډویژن پرزیډنټ او د دې نه مخکې دا په خپل الیکشن روډ چې دی نو دا دومره مطلب په دې دومره پیسې راځي دا جوړول څه ډېر ګران کار دی. یاره جي ځکه تا ته اوس دا خبر وکړم د دې فیزیبیلیټي رپورټونه چې تاسو راوالې مخکیني چې کوم کنسټرکشنران په دې باندې تېر شوي دي لوی جرم پیسې چې وخوړي دا چې کوم خلک مخکې په اقتدار کې تېر شوي دي هغه خلکو په دې باندې قسمه قسم فنډونه ایستلې شوي دي او د هغو بالکل چې کومه دی دغه نه دي شوي دي. من د نیب نه دا مطالبه کوو چې هغه اوس دا په دې خیبر پښتونخوا کې او په ټول ملک کې چې کومه دی د غلو احتساب کوي. من بحیثیت د یو پښتون او د دې دیر د خاورې نه من نیب والا ته دا دعوت ورکوو چې ته راشه کوم غلي دي او زمون په دې روډ کې چې چا غبن کړی دی، چا کرپشن کړی دی، چا بیمانی کړی دی. دا پی کې 10 دی، دا پی کې 10 دی، پی کې 10 دی، پهلې پی کې بهان مو ایکس پی او من دا مطالبه کوو چې ستاسو د چینل په وساطت سره خصوصا من د میډیا هم ډېر انتهایي شکریه ادا کوو چې هغو راغلي او په دې سخت وخت کې چې کومه دی زمون د ملګرو زمون د دې خلکو دا اواز جوړ شوی دی او په دې علاقه کې چې کومه دی ښه پوهه خلک شته دی، ښه تکړه خلک شته دی. هغو ډېره مهرباني الله دې خوشحاله وبار ساته. پتلو کې زه به تاسو ته د دې وګوره د ریټایر حالت ته تاسو وګورئ جي دا بالکل ختم نه که نه. بس یو تا نه یو تپوس کوم به ډېر نه
ته هره میاشت په دې خپل ګاډي څونه پیسې لګي یاره جی هره میاشت کې په ده باندې په زرګونو روپۍ 30,000 روپۍ میاشت کم ناز کم 30 ماخ کمې ویلې په کم حساب باندې روزانه پکې 2,000 3,000 تقریبا 4,000 دا کار پکې راوځي دا پکې مونږ ډېره مهرباني او بابو دعا به راته ډېره کوي ښه په مخ هم ښه الله هم خوشحاله او آباد لره دا وخت د ګاډي دومره بین کړی دی په دې لږ ساعت کې په دې لږه چړۍ کې نو ما په دې ګاډو کې به څه پاتې شي په انسانانو کې به څه پاتې شي د وخت صاحب اقتدار خلکو ته وایم تاسو په دې خلکو دومره نه خفه کیږي دا جون پسې لیواله خلکو باندې چاړه نه سوځي د لرګو د پل نه چې لږ شانتې را مخکې شي دا ګلدی کرې کراس کې بیا دلته کې یوه لار راځي دی لار د جي دا لار ده او بیا که کیمرامین صاحب ته ووایم نو چې کیمرامین صاحب کوم ځای کې ناست دی د ولي د پاسه باندې صرف او صرف یو لرګی پروت دی دا هم لار ده بیا ځکه تاسو ته ووایم چې دا چې کومې خویندې راغلي دي دا هم د دغه چمکوټ کلي دلته کې راغلي دي ښه زه اوس د دې ځای چې کوم ځای اوسېدونکی دی هغه دا ما سره ولاړ دی زه دنه دا تپوس کوم چې یاره د دې غره په دې سر چې کوم خلک اوسي دا چې څوک بیمار شي بیا څه ورسره کوئ دا چې بیمار شي کله نو مونږ په داسې په دوو لرګو کې وتړو او دوو کسانو په اوږو راغېسته یو مخکې یو وروسته نو په هغې کې زمونږ دا لار هم داسې لار ده پوه شوې چې په هغې کې بیخي څه ګنجایش نشته نو که د چا چې خپس سلیپ شي نو هغه جنازه هم راوغورځېږي او هغه چا چې په اوږو راغېستي هغه هم راوغورځېږي نو یو خو مونږ ته جنازه مې او بل چې کم زخمی شي نو هغه هم بیا مونږ په جنازه راخلو او مونږ راوړو او دا زمونږ لار ده اوس دا بلدیاتي الیکشن را روان دی نو دا یو څو پړوۍ دا جوړې کړل یو څو پړوۍ د دې پلانه پور سیټ ته دي بس نور کار سټاپ کړی دی مطلب چمکوټ باندې د ژوند لارې بند دي بالکل بندي دي مونږ ته د زندګۍ یو سهولت هم نشته زه زما او زه تاسو ته د دې چمکوټ دا لاره ښیم او دا پول هم درته ښیم د کیمرې د سترګې په تھرو به تاسو دغه لار ګورئ راځئ ما پسې اوهو واړه کاکیان راغلي دي وعلیکم سلام ته زما بل کاکي لاګي د ما بل کاکي لاګي تاسو څه کوئ داس بجرنده کې کار کوئ څه دم سره کار کوي ټول ګور ځان د اوړو ډک کړی دی او سبقونه وایې که نه څویم کې ته شپږم کې او ته زه څلورم کې دلته کې څنګه ستاسو سکولونه خشته دي که بدرنګ دي بس بدرنګ دي کمرې هم نشته دی چت بس سکول نشته دی یا لکه راشي دا کیمرامین صاحب زما دا واړه کاکیان والا سکولونه بدرنګ دي او بس بارانونو کې چوټیانې او بس صحیح سبقونه نه کېږي څه وایي بچي سکول څنګه دی دې ځای صحیح دی هغه ټیم پې وخت ټیم پې وړي ښه دا راته ووایه چې دا چې دی که نه دا پوله د دې نه اخوا کم کلی دی د دې نه اخوا کړی سر دی ښه د دې ځای چې دا خلک راځي که نه نو دا څنګه په اسانه راځي که په ګرانه راځي چې څوک مریض وي هغې څنګه راځي بچې ډېر په ګرانه راځي جي بس پاړیکو کې تړلی و خلک په دې نرۍ لارې راغېستې او را روانې نو ته دا مریضان ګورې خفه کېږي به که نه ولې نه به خفه کېږي ولې به نه خفه کېږي وای زار قربانو د چمکوټ قطره به چې په درد هم پیږي او د انسان په تکلیف هم پوهېږي دا 2.5 فوټه ماشوم د انسانیت په قدر هم پوهېږي او د انسان په درد او په تکلیف هم ظاهرېږي خو که نه پوهېږي نو د دې ځای هغه MP به یقینا چې نه پوهېږي چې کم د دې ځای مشري کم د دې ځای ووټ اخلي کم د دې ځای مشري لي کم د دې ځای دستار اخلي کم ځای د دې ځای قدر او احترام په سر کوي نو زه هغه دا ګزارش کوم زه د هغه نه دا تپوس کوم چې د دې ځای منې د دې ځای MPA که تېر شوي دي هغې او موجوده هغې هم چې د دې نرۍ کرښې نه اخوا یو ژوند دی د دې نرۍ کرښې نه اخوا یو انسان دی او هم په ژوند باندې پوره حق لري
د سوچ خبره ده چې دلته څوک بیمار شي ابه د غره د سر نه راکوزي بیا به په دې باندې وباسي څنګه به ځي هغه آخر په یو پل راته داسې ځان لګي ته وایي یوسف بنګس کلی دي په یو پل راته داسې لګي دی که یوسف بنګس کلی دي ګام داسې اخلم قدم مې داسې ځي ویم چې داسې لاړ شم په دې لور شم هاي هاي ښکلې نظارې د پښتنو په نصیب خو یقین وکړې چې په جنت کې هم زما پښتون په تکلیف کې دی زما پښتون په تکلیف کې دی موږ ته ډېر غټ تکلیف وي بس دا د باره نه راکوزېږو ډېر غټ تکلیف وي دا ابې چا سره ده زموږ دا ستاسو څه ده زموږ مور ده مورکۍ ده دا هم په دې غره داسې راکوشي وبوځې په دې غره باندې سهار راکوزه کړل مټ نه نیولې راوړو دلته پورې روډ ته پورې باسو چې دا بیا مریض شي نو هغه روغ رسېدی شي که مړ شي بس کله چې ټیم پوره شي ستاسو د کومراټ خو ډېر غټ نوم دی په منځ کې خو قصه ډېره دردناکه ده نو بس دغه شی ده دا تکلیفات راته ډېر زیات دي نو ډېر زیات صحیح ده ښه او ستاسو څه دوایانې موایانې دوایانې مو کړلې ستاسو دا سکول هم روان شوی په 2010 کې چې روان شوی دی بیا جوړ نو چې کم سیلاب والی دی بابو راشه که نه وایي زار بابو سره به یو دوه خبرو اجازت دی جي السلام علیکم ستا خو ډېر طاقت دی چې ته په دې ځای راځې ګرانه نه ده بابو په دې باندې تګ راتګ کې څه تکلیف نشته ولې نشته تکلیف وایي ولې نشته نه نو ته څنګه ځای راځې دا خو ډېر ګران کار نه دی د وطن ګران ده زموږ غره خلک نو زه راځو نو څه وکړو صحیح ده او چې څوک رنځور شي بیمار شي بیا ورسره څه کوې بابو د کمړه شي خخاو هغه ژوندي ګرځي ډېره مهرباني ډېره مهرباني او که ژوندي پاتې شي خو ټیک ته او که مړه شي بیا یې ښه بهرحال او څنګه چل یار بس یاره دا ګاډي د امدار ورکوله څنګه یار ټیک ټاک یې جوړې څنګه دی دا چېرته روان یې مونږ کلي ته روان یو خپله مخکې کم کلی راځي بر کلی راځي تاسو چې دا را روان شي څومره تکلیف ده د روډو لږ راته ووایه جانه ډېر زیات تکلیف وي بس بیخي یرم په زړه کې نو مریض سره څه کوې بچې لږ صبر مریض بس چې راوړو بس ډیلیوري مسله جو بس پلار یا مړه شي وفات شي یا ورسي شوي دي چېرې زنانه په حق رسېدلي واو بس دې ما په خپله راوړي دي وفات شي حالات څه قسمې لږ راته ویلی شي بس حالات دغه دي نو بس ډېر زیات کلمې ورته وایې راغونډې ورته واو بس خلکو ته چیغې وایي یعنې دا مړي تاسو وړي دي واو ما په خپله وړي دي نور تاسو خیر وره هم د دې علاقې یې ښه او ته څه یې لکه دوی سره دې سره یم دې سره ته کلنډر یې ورسره په دې ګاډي کې هم څونه کار پیدا کېږي نو بس چې وړو 1000 روپۍ او بیا پې لګو 15000 صحیح ده زه الله هم په خیر باندې بوځه موږ هم کوشش کوو چې زمونږ مشرانو کشرانو ته او زمونږ خویندو ته دا روټ جوړ شي چې تاسو دا تکلیف کم شي صحیح ده الله هم په خیر بوځه
راشه لګه دیکا وای یار لګه دیکا وای دیکا شابه 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 دیکا ولګه شابه دیکا شابه 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 ته لګاو لګه اوسه کلیواله دا ستاسو ده دا مې ورېره ده ورېره ده او جی نو دا ولې څه بیماره ده اپنډکس اپریشن یې کړی اپریشن یې کړی دی اوس چېرته روان یې تاسو بره کلي ته ځو ښه نو دې ته اوس تکلیف شته په دې لاره په دې لاره دې ګاډي د لاسه او دې روډ د لاسه ورته تکلیف جوړ شو ښه نو بچې څه مسله ده زویه زما کاکې څه وایي تکلیف دی اپریشن ولا کړی دی پرون نابل پرون هم کړی نو دا چې په دې روډ باندې سم سړی زی هغه بیماری ګنه بیمار سړی دا بیمار سړی خو بس د مرګ حالات لګي اوس پتا اوس اندازه کې چې د خپل کیمرامین صاحب ته وایم تاسو ته باندې لګي چې دا په کم تکلیف منګ روخته او دا په کم تکلیف په دې راخیږي تاسو د خپل گاډي مخ کې کیدا ټلګرام مخ کې کېدې شي چې دې څنګه مخ کې کیږي خدارته وایا چې دا ماشوم د لار د وجه دا په تکلیف کې د دې سره بس کوي په دمه بځي اوس بس په دمه بزونو چې دمه نه زخ بیا ته نور تکلیف هم جوړیږي او دا خوراک هم تاسو سره ده او دا موږ دای مور ده نیای دی او جی زه الله تاسو په خیر باندې بوزي ګوره تاسو د دې لارې سفر تکلیف مو کته کنه تما کاکه ته سونه تکلیف ته دا د گاډي کې تاسو لک شانت د سره خبره کوم تاسو لک بچی لګلار راکې تاسو لګلار را راکې یو مې لګدا څه شل السلام علیکم څنګه چل رہا خیر ده تاسو دې کلی اوسیدونکو او جی دا سوالې تاسو سره دي دا لاره څه تکلیف لري تاسو چې تکلیف دی او ډیر تکلیف دی ډیر تکلیف دی کاجی ته د دې علاقې او ډیر تکلیف لري نو دا خو زم چې دا مبارکي درکم چې تا په دې روډونو د خپل ځواني زړه کړه څه وکړو ډیر تکړه سړی څه وکړو آرام چې بیا مریض شي بیا وسره سکی بس دا څه ونه اجي صاحب دا چې د شوی چې مریض دی بوتری په لار ته مړی او ډیر په لار خپلوان ځنې تړلې دي او ځای در باندې اسانه کینه یار لای در باندې اسانه کې اوس دا گاډي په کم تکلیف پدیږي دا تاسو په خپل ګورئ زمونږ د پښتنو دا ژوند دغه شانتي دی کې ناسه چې کومه مورکې ده کوم سپینرو به داجي دی کم واړی دی ای به د کم تکلیف سره روزانه تیریږي دا د پی کې 10 د حلقې حال دی د دې ځمنه ام پی ایس دی وګوري او پدې دی لګ اړو سیزي دا روډ د 45 کیلومتر دی او د دې د پاره د 45 کیلومتر روډ د پولیس رات نه څه کم نه دی دا 45 کیلومتر روډ د دوی نه جون مخلي د جون ټول سہولت هم مخلي او د جون ټول مزه هم اخلي अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें। असली अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें। तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री, काटलंग, जिला मर्दान। السلام علیکم کاجی څنګه خیر ساده لګه پقلاره کنه بیا خبرې صحیح
برکوټ وته وایي مخکې اخري کلی برکوټ ته که څه شی دی برکلی موږ برکلي ته ځو لږ نږدې دی اوس دلته کې موږ ګاډي اوس بدل که ګاډي ولاړ دی زموږ چې کوم ملګري غواګې راوستې را به سودرېږي روډ ډېر زیات خراب دی اوس چې کوم دی نو یو 4x4 ډاټسن دی هغې ته به خیجو مخکې به وځو دا یو کاکاجي دی په خپله دا سټک کې روشت کړی دی دا سړک سموي دا کار خو د CNW دی د حکومت دی رکشې چې هغې وکړي کاکاجي سره خبرې کوم که سای لږ پځې شوي نو بیا ورسره دوه خبرې کوم کاکاجي نوم دی څه دی زما یار ملا خان دی د ګوالدۍ کلي کې څوک شته دی نه چې دا شي جوړ نه مشر شته نه کشر شته نه یې مییر شته 15,000 عوام دي او د هغې چې دی نو هېڅ دقه بس د دې لاسونه دا یینې بهیږي او بس بوخت یو نه چې دی نو که دغه وکړه دیاړیان نه راکوي ټول غلی دی او یو کس اوس بل ملګری و زما هغه په دې ځای کې چې دی نو په دې سترګه کې پات راولګېده او لاړ زمونږ دغه حالات دي او زه ستاسې ډېره شکریه ادا کوم چې را پردیر ګوالدی تاسې زمونږ اول واخیست خلک خو وایي چې دلته سیل نه راشي او دلته ورسره کومراټ دی او پلانکې دی او ډینګرې زه ډېره شکریه ادا کوم چې ته په خپله دا به وینې او بله ورځ چې دی نو 2 ګاډي وولیده 4-5 کسان پکې مړه شو څه په دې لاره باندې او څه په هسپتالونو کې دي اوس چې دی نو یوه زنانه چې دی نو په دغه ځای کې پانډی ماته ده دیوال پرې ارغښتی او زمونږ ډېر بد په حالات کې او په دغه کې یو زه ستاسې ډېره شکریه ادا کوم چې تاسې زمونږ د غریبې ګوالدۍ اول واخلي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ موږ چې داسې ښکلي علاقو ته لاړ شو تاسو په خدای باور وکړئ هغه د سویل اصیله خبره ته بیا یو وړښته شي بیا زما پرې تکلیف نظر زه د دوی چغې او د دې اواز نن داسې علاقې ته راوستمه چې د خلکو په ذهن کې یو تصویر جوړ دی چې لاړ شي د علاقو ته بېشکه راشي او حکومت که دا سړک جوړ کړي دلته به سیلانیان راشي د دې ځای معیشت به جوړ شي نن چې کاکاجي دلته کې لګړی تاسو ته به زه یو خبره بله وکړم چې د دې ځای څومره ځوانان دي که چېرې هغې اول سبق ووایي او لسم یې پاس کړي بیا به چېرته ځي بیا به کار روزګار له کراچۍ ته ځي پېښور ته به ځي اسلام آباد ته ځي به هلته به نوکرۍ کوي او که نور رسي نو سعودي ته به ځي سعودي ته به ځي او بیا به د شیخ سختې ستونزې او تکالیف تېروي په دې علاقه کې د څه شي کمې دی دومره اوبه ده دومره چې واړه واړه ډیمونه پې کم از کم یو 20-30 ډیمونه پې واړه واړه راځي کم از کم دا علاقه به د اوبو په مد کې هم خود کفیله شي دلته کې بجلي هم نشته اوس ما سره بیټري یو ختمه ده او بله هم په ختمېدو د حیران دی چې زه به دا بله بیټري کوم ځای چارج کوم چې دې ځای دا ستونزه تاسو ته په ګوته کړم زه په دې هم ډېر زیات خفه شم چې په دې ځای کې د دې ځای MNA ولې خاموش دی یو بله خبره کوم چې زه نیب ته لږ شانتې دعوت ورکوم چې لږ دې راشي دا علاقې دې وګوري د غره په دې غرو کې دننه د اربو د کروڑو روپو فنډونه پاس کېږي دلته غیبېږي د راشي تپوس وکړې چې دلته به د دې سړک په نوم باندې څو ځلې دا پیسې ریلیز شوي ولې نه جوړېږي دلته پل برای نام د کاغذ کې وګورئ چې دا پل څو ځله جوړ شو دا معلومات که زه نیب ته هم دا ګزارش کوم چې زما د جنت ته ضرور راشه زما دا دوزخي ماحول هم وګوره د پښتنو جنت ته راشه او زما دا دوزخي ماحول هم وګوره ګاډي بدل شو ځکه چې دلته روډ انتهایی خراب دی او تاسو ته به هم اندازه کېږي اوس که تاسو سیلانیانو ته وایئ چې یاره تاسو راشئ دلته کې زما په خیال چې هغې سره هم زیاتې دی د هغې د پیسو تاوان د هغې د جان تاوان د هغې د وخت هم تاوان دی او دا داسې دی لکه چې چا باندې کمانډو ټریننګ کې دی علاقې ته چې راځئ پوه شوې او زه خو وایم چې کله پولیس والا ټریننګ کوي دې علاقو ته یې راوله صرف یو سفر وله ورکوي نیم ټریننګ به یې دلته کمپلیټ شي دومره سخته یرو پې تېرېږي زما نه تقریبا په 2 فوټه کې ښکته بس یو تاترین دی د 2 فوټه په فاصله کې که دا ګاډي اخوا دیخوا شي بس کیسه خرابه ده او دلته کې داسې میاشتې تېرېږي چې دلته کې ګاډي ښکته غورځېږي نه
د یو مقامي کاکاجي وینا تر مخه د دې پل نه 4 ګاډي ښکته پرېوتې دي. تاسو په خپله اندازه کوئ جي. او زه چې په دې کومه تخته ولاړ یم نو زه به خپل کیمرامین ته تاسو ته به اندازه وشي. ښه دا حل دی. د خوا راشه تاسو د دې علاقې جی سر زه د دې علاقې بالکل زه د دې علاقې اوسېدونکی یم. شیر محمد نامه نوم مې دی جي. په دا علاقه چې کوم دی ډېر د مشکلو سره مخامخ د سر دومره مشکلات دي سر چې په دې علاقه باندې چې کله د دسمبر نه اخوا دومره واورئ سر سوز د دې سر نه په بره پراته وي. مونږ ته ایمرجنسي کې تکلیف دی ډېر زیات و. د کانې پینې د هسپتال سره بیا څه کوې؟ صرف د هسپتال سره صرف مونږ په جنازه کې د دې ځای نه زنانه اخیستي او مونږ یې په اتراک ته رسو چې هلته رسو سر هغه د دې لارې د وجې نه. تاسو نه دې علاقې؟ جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل میډیا ملګرو ډېره غټه شکریا ادا کوم چې دوی په دې دومره دغه وخت کې مونږ ته راله او زمونږ د جهنم چې کم دی نو د میډیا د ټول په دغه ته عام کو. زه خپل دې علاقې اوسېدونکي یم. په دې علاقه کې نه هسپتال شته دی که چېرې دلته کې مونږ ته داسې ایمرجنسي راشي چې هغه مونږ په کټ کې واچوو نیمې لار ته ورسوو هغه هلته سا ورکړي په نیمه لار کې واپس راوړو. دې پول لپاره تاسو درخواست دې لپاره ما درخواست ورکړی دی جي. ډي سي صاحب ته مې خپل لاس باندې ورکړی دی. ډي سي صاحب ته تللی یم دیر ته مې ویلي چې دې نه 2-3 ګاډي پرېوتې دي. ډېرې زنانه چې کم دی نو کونډې دي ماشومان یتیمانان باونډریوال غوندې کوم ورته نه جوړوي چې ته د تختو سر جي هېڅوک پرې دغه نشي کولی. خان جي مونږ دې دپاره اپلیکیشن بیا تللي مونږ ورته یاره مونږ د پول لپاره دا د پرېوتو دی جي لاندې هم که تاسو وګورئ دا ختم دی دا پول هېڅ دغه دې سره نه کېږي. یو عرضه بل لرم زمونږ د دې علاقې د ماشومانو وچ خوړی ورته وایي بنګو ورته وایي شیرګاه ورته وایي هلته اسکول درک نه لګي هغه راځي د بیلې اسکول ته چې کله بیلې اسکول ته راځي بله ورځ مې د ماشومانو نه تپوس وکړم ولې هم دا اسکول پرېښود وایي مونږ آخر دا سفر نه شو کولی د روټۍ درک نه لګي د چای درک نه لګي هوټل نشته بازار نشته. تاسو د دې علاقې بچي د دې علاقې واړه کوم دي راشه زویا تعلیمونه اچھا بچي راشه زویا ته بچي هم دلته کې اوسې دلته هم کورونه دي سبق مبق سویم کې وې شپږم ته سویم کې بچي پنځم بل ماشوم څه شو دا دې اچھا بچي تم نه دي سبق وې سویم کې سبق پنځم او دلته سکول تم نه هم لسم پر بیا شته که نشته بیا نو بیا ستاسو رونه چې ته ځې ته به پخپله بیا چېرته ځې بیا وخت کته بیا څوک سبق له مخکې ځي که نه ځي سبق خلک پرېږدي بیا څوک یې وایي څوک یې پرېږدي. څومره ډېر ماشومان دي چې سبقونه یې پرېښي دنه تپوس کوم؟ ډېر ماشومان دي چې اووم ته ورسي بیا سکول لرې دی نه راځي بیا موږ نه شو راتلی. ستا پلار څه کار کوي؟ زما پلار لیوي کوي. ښه دا راته ووایه چې بچې دې خوا راشه کاکیا دې خوا راشه هلکه کیمرامین صاحب رادن نشه دلته ژوند څنګه دی؟ ژوند ډېر خراب دی. ژوند څنګه دی؟ خراب څنګه خراب دی؟ دلته زمونږ ژوند تباه شول نه سبق راته څوک وایي سکولونه لرې دي. زمونږ سکول کې یو پرایمري هغه کې هم 3 استادان دي صحیح کار هم پکې نه کېږي او بیخي حالات خراب دي. نه روټونه شته دی هلته مخکې دلته ګاډی رغښتی 5-6 خلک پکې مړه روټونه هم خراب دي ورسه. دلته ستاسو د کلي څوک مشر نشته چې ستاسو دا مسلې حل کړي چې څوک نشته؟ شته دی خو نه یې حل کوي. شته دی خو نو ولې نه کوي زوی؟ ستا خاموشي ډېر غټ انقلاب او ډېر غټ شور لري. ستا دا جواب نه لرل بچې ډېر غټ جواب لري.
دا زمونږ د ګوالدۍ د روډ چې دا د خرو روډ هم نه دی په دې باندې مونږ انسانان چلیږو لکه مونږ د دې کلي حصه نه یو مونږ په دې کلي کې 25,000 صرف په دې روډ باندې خلک اوسېږي 25,000 ته دونه کمزوري ولې یار دا راته وایي کمزورتیا را پکې دې روډ لګول ده وینه را پکې وچه کړه یعنی ته په ډاټسن کې کراټې کې دا حساب دی بالکل کراټې خو به دې بیا هم ښي چېرته و به دی باډي بلډینګ کلب ته لاړ شي دا خو د هغې نه مخ وا دی په دې یخنۍ کې زموږ نه خولې بهېږي چې دلته خلک کمبلې په ځان بنې شي او مونږ باډي بلډینګ شروع کړی دی یې زه به دا ووایم چې دا بالکل لکه بس سړی چې جنازه کې په صحیح معنو کې ناست بالکل چې کله هم راځو بزما حسینه صاحب په دې روډ باندې تلو دپاره انسان ته رسک اخیسته پکار دي لکه مطلب دا د انسان نه و چې زه په دې ګاډي کې ځم زه به روغ پاتې شم الریډي تاسو وګورئ څومره خطرناکه چړایي ده او دا ګاډي پرې روان ده زمونږ کلي ته مودې وشوې حسین راځي دا موسم ځکه په دې غرونو ګلورین راځي زمونږ کلي ته مودې وشوې حسین راځي دا موسم ځکه په دې غرونو ګلورین راځي زمونږ کلي ته د برکلی د غر پسر ناس ستاسو دا ناسته دا اعلان جنگ دی دا هغه کرپشن خلاف دا هغه سړي خلاف چې ستاسو مشري کوي او ستاسو ژوند ښکلی کوي نه زه صحافي د صحافي په حیثیت نن په تاسو کې ولاړ خو هسې وایم که ستاسو دا مسایل حل نه شو نو خفه کېږئ ما که خوښه مې په را روان الیکشن کې د دې ځای نه ودرېږم نه بالکل بالکل دلته د پیسو څه کمی نشته د فنډ څه کمی نشته بس د نیت کمی دی یاره د یو احساس او د یو دا سړک کمی دی چې په تاسو خفه شي د دې ځای ایم این ایز ایم پی ای د دې ځای ناظم د دې ځای چې کوم ضلعي انتظامیه ته هغې ته دا یو ګزارش کوم هغې ته دا خاص کوم چې په دې خلکو باندې اړو سیزئ دا سړک د دې بنیادي حق دی ورکې ولا الله دیو کی چې د ترقې دا مخ تاسو هم وینئ او ستاسو مشران په تاسو باندې ظاهر شي او تاسو سره ودرېږي او تاسو له دا احساس درکړي چې واقعي دي ستاسو مشران دي او ستاسو د مشرۍ حق ادا کوي رب دیو کی چې ستاسو مسایل حل شي آمین ثم آمین ایمان د هغه سړی ټینګ دی مسلمان هغه دی ایمان د هغه سړی ټینګ دی مسلمان هغه دی چې یې مندر ته هم په سترګو کې توهین راځي دا موسم ځکه په دې غرونو ګلورین راځي زمونږ کلي ته مودې وشوې حسین راځي دا موسم ځکه په دې غرونو ګلورین